تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سرایا با لیگلی نبی علیہ السلام تا د وحی په ذریعہ باندې الله پاک اطلاع ورکړی وا چې فدق علاقه دا د خیبر سره نږدې او په دې کې بنو سعد دی اوسیږي هلته او دوی یو منصوبه جوړه کړې ده چې دوی هم به د خیبر خلکو له اسلحه او جنګي سازو سامان به ورکړو او د خیبر خلکو ته به ووایو چې د جنګ ټوله خرچه به موږ برداشت کوو او تاسو به نبي صلی الله علیه وسلم باندې حمله وکړئ. او په مدینه کې چې کوم تحریک د اسلام شروع شوی دی او دا کم تعلیمات چې دا ختم شي. نبی صلی الله علیه وسلم ته چې کله الله پاک دا اطلاع د وحی په ذریعه وکړله نبی علیه السلام علی رضی الله عنه راوغوښتلو او علی له 200 کسان ورکړل، 200 مسلمانان صحابه کرام مجاهدین او ورته ویل فدق علاقې ته به لاړ شي. بنو سعد دوی بکر قبیله هم وا، بنو سعد بن بکر غالبا، او دا بکر هغه خلکو چې نبی صلی الله علیه وسلم په وړوکوالي کې د دې خاندان یوه زنانه وه چې نبی علیه السلام د هغې پیښ وړلی و، رضاعت یې د هغه زنانه حاصل کړی و د بنو بکر قبیلې نه. بنو سعد د هغې قبیلې خلک و. نبی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ د 200 کسانو سره فدق علاقې ته روان کړلو. نبی علیہ السلام چې علی کله رخصت کړلو او دا 200 کسان کله روان شولو دوی به د شپې مزل کو د ورځې به نه کولو، دې لپاره چې څوک هم ونه ویني بیا به خلک ځان محفوظ ځای ته ورسوي. به د خلکو نه د پټوالي په وجه باندې به د شپې مزل کول، د ورځې به ځان پټ ساتلو. به چې دوی فدق ته نه دي رسېدلي او دغه بنو سعدو یو خپل جاسوس رالیږلی د خیبر خلکو ته او هغوی ته ویلي چې ستاسو د جنګ ټولې خراجات زمونږه دا خرچه به موږ ټوله درکړو، تاسو به د مسلمانانو د نبی علیه السلام خلاف جنګ وکئ، خدا شرط به وي چې موږ به بیا د خیبر د یو کال د کجورو مدن راکوئ، ځکه د خیبر کې د کجورو ډېر لوی لوی غټ غټ باغونه و او د خیبر د ټولو نه غټ آمدن د کجورو ویل چې د یو کال کجورې به موږ له راکوئ. به او دا ډېره قیمتي کجوره وسم ده. هغوی ورسره دغه معاهده وکړله. اتفاق دا و چې دا جاسوس کله را ووتلو نو صحابو له علی نه دوی له مخې له ورغه دوی ونیولو او ښه کلک یې وتړلو. اول یې خو انکار کولو چې زه جاسوس نه یم او هسې راغلی وم، خو چې کله یې ورله توهل ورکړل نو بیا یې وویل چې آو جاسوس یم. او شرعي مسله دا ده چې جاسوس له به ډېر خطرناکه سزا ورکوي. به چې کم قوم د بل قوم جاسوسي کوي او خلکو ته نقصان رسوي نو جاسوسانو ته ډېر خطرناکه سزا پکار ده. او په عربی کې جاسوس ته عین وایي. عین په عربی کې سترګو ته وایي. دا جاسوس د قومونو سترګې وي،
جاسوس دې ونیسې که نه بس سړی ړوند شي قومونه ړانده شي نو د اسلام خلاف جاسوسي کول د مسلمانانو خلاف جاسوسي کول دا ګناه ده او جاسوسان نبی علیہ السلام نه دي معاف کړي دا ډېر خطرناک جاسوس و هغوی راونیولو وی چې ښه خطرناکه سزا درکو خدای الټه شولو ویل زه د هغوی ملګری یم خو اوس تاسو ملګری کېږم او راز درکومه بنو سعد په پلانکي ځای کې ناست یو میټینګ یې ټول خلک راغونډ شوي دي او ځای ماته معلوم دی راځئ ځکه جاسوس لالچي وي په پیسو پسې ګرځي چې کوم ځای نه ورته څه میلاوي کله ځان بچ کې اوس یې ځان بچ کول علي رضی الله عنه صحابه کرامو په اعتماد وکړلو او ورسېدل هغه علاقې ته او واقع دا خلک ټول دقل ته ناست وو حمله پې وکړله څه خلک یې ته ووجل او څه خلک سره د ښځو د بچو وتښتېدل علاقې خالي کړله او دا علاقه چې کله خالي شوله دا خلک د مال په لحاظ سره ډېر مالدار وو اوښان ډېر سیوا و ګډې بېزې ډېرې سیوا وې 500 اوښان تې پاتې شولو او 2000 تقریبا مال مویشي تې پاتې شولو ګډې بېزې علي رضی الله عنه صحابه کرامو ته اډر وکړلو دا ټول اوښان 500 اوښان او دا 2000 چیلۍ ګډې بېزې دا ترې را روانې کوي یو لوی مالی غنیمت مسلمانانو لاس لرالل او دوی کې څه ونیول څه وتښتېدل څه یې مړه کړل او دا یې سزا یې ورله دې وله کوله نبی علیه صلات وسلام ډېر مدبر و ډېر لوی سوچ کوونکی پیغمبر و چې په کم ځای کې به هم د اسلام خلاف داسې سازش کېدلو فوراً به یې د هغې بیخکندي کوله د دغه علاقې د خلکو فوراً بیخکندي وکړله چې ښه دا زموږ خلاف سازش کوي د خیبر خلکو له اسلحه ورکوي او زموږ د خلاف به استعمالوي فوراً دا خلک ختم کړل او علي رضی الله عنه د کعبیه میشن سره واپس رالل د دې بنیادي مقصد دا دی چې مسلمانان حکمرانان مسلمانان مشران به هر هغه سازش ناکامه کوي چې کوم د اسلام او د مسلمانانو خلاف وي داسې به نه وایي چې خدای پوه شه او دی پوه شه خدای دې غر کي دا خو نبی علیه السلام نشو ویلی چې بنو سعد پوه شه خدای دې غر کي الله پاک دې به سازش کې ناکامه کي او جمعات کې په قلاره ناست وي دعاګانې کولې نه نبی علیه السلام 200 صحابه کرام د علي په قیادت کې ولېږل د اسلام خلاف چې څوک هم سازش کوي او د اسلام خلاف د مسلمانانو خلاف څوک داسې کاروي سوچ هم ساتي پلانینګ ساتي هغه به فوراً هغه بیخکندي په کار ده او دا په دې نه کېږي سړی به جومات کې کښېني بس وایي خدای پاک امریکا غر کړي نه څه به که د لاس خپې به ووایي الله وایي زه به یې غر کړم او ته به څه کوې ته به مسله کې لاس خپې به وهې نبی علیه السلام مسلمان ته امت ته دا تعلیم ورکړی دی چې خو د اسلام د مخالفینو ملګرتیا هم مه کوئ سازشیان هم راګیروئ او چې څوک د اسلام خلاف منصوبه لري ناکامه کوئ عملا څه اقدام کوئ دغه شان نبی علیه صلات وسلام ته د وحي په ذریعه باندې یو بله اطلاع راغلې وه او دا به وادي قرا ورته ویلی شي دا هم د خیبر سره نږدې علاقه وه په دې کې هم خلک پاتې کېدل په دې کې یو زنانه پاتې کېدله ام قرفه به یې ورته ویله ام قرفه دا ډېره شیطانه زنانه وه ډېره خرابه ژبه یې وه واقع دا ښځه چې کله خرابه شي شیطان حد کراس کوي بیا او چې ښه شي که نه بیا سمه فرشته نو ام قرفې د خپل خاندان 30 ځوانان راغونډ کړل 30 هلکان او هغو له د تورو اهتمام وکړلو او ورته ویل په دې تورو پسې ښه مزدار زهر ومږئ او 30 ځوانانو ته وویلو چې نبی علیه السلام درنه جمدی پاتې نشي نبی علیه صلات وسلام ته اطلاع میلاو شوله چې دا ام قرفه زما خلاف 30 ځوانان تیاری او تورې ورکړلې او په تورو پورې به زهر ومږي او خطرناک زهر ومږي چې بدن ته رسي او پیغمبر ختم وي نعوذ بالله
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق ته ویل وادي قرا کې د خلکو دا منصوبه جوړه کړې ده اطلاع دراته. نو صحابه کرام ورله ورکړل او ویلار شي د دې خلکو چې بهکندي وکړي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه د صحابه کرامو د دستي سره وادي قرا ته لاړل او چې کله ورسېدل نو داسې د سحر ټیم و. دا د سحر ټیم د غفلت ټیم وي، دا خوب هم زور کړی، د بسترې هم زور کړی او شیطان هم زور لګولی، نفس هم زور لګولی او داسې خلک بېغامه پراته او دا سپي مې موده شوي وي. دا د سپي خو ثابت شپه سپي غاپي که نه. نو زمونږ د الله پاک د انسانانو حیواناتو ورې فرق پیدا کړی دی. دا سپي د شپې یخ وي، دا سپي د شپې ثابت د شپه ویښ وي، غپېږي او د چې سحر ټیم شي بس وده شي، بیا مسې غرمې پورې ودی. دا د سپو ژوند دی. د انسانانو ژوند به دی چې ماسخوتن به وده کیږو، سهار به راپاڅېږو. زموږ خلکو هم د سپو غوندې ژوند، خلک پرې خفه کېږي خو زه یې وایم د سپو غوندې ژوند زموږ خلکو هم شروع کړلو. ثابته شپه به ویښ او چې سهار را نږدې کېږي بیا به وده کېږي. دا خو د سپو ژوند دی، دا خو د انسانانو ژوند نه دی. د انسان ژوند دا دی چې ماسخوتن وده شي او سهار راپاڅي او چې ثابته شپه یخې او سهار وده کېږي. دا سپي دا کار کوي. خلک هلکه سره سپو غوندې ژوند هم شروع کړی دی. خو سپي نه خبرو بیا نه شو کولی. خلک وایي مولانا صاحب چې وایه چې سبحان الله سړی ووایي جنت ته به ځي او جنت کې ونه نالي. زه همدغه مسلې ماله نه راځي. ستا به جنت کې ځای نشته دی، یو لیش ځای دې نشته دی. سبحان الله یې وکړه الحمدلله. ونه په کوم ځای کې نالی؟ ونه په هوا کې نه نالېږي. دا نه په جنت کې اوله به ځمکه پیدا کوو، بیا به پکې ونې نالو چې پکې دا زه ویم او دا هر ځای کې زه ویم. دا زموږ ذهنونه لږ کولاو شي چې هسې ونې به په هوا کې نه نالېږي. په جنت کې به اول ځانه ځمکه پیدا کوو. نو دا خلک سهارو نو بس ودو. د شریعت مسله یوه بله مسله هم شته. د سهار د مانځه نه پس دا خوبونه منع دي. وایي دا نحوست او سپیرتوب راولي. نبی علیہ السلام فرمایي هغه خلک د خدای تر و تازه برکتي او تکنه ساتي چې کم خلک سحر وختي خپل کاروبارونه لري. کم خلک سحر وختي نبی علیہ السلام هغه تاجرانو له، هغه ملازمینو له، هغه خلکو زمیندارانو له، هغه خلکو له دعا کړې ده چې کم خلک سحر وختي په خپل کاروبارونو باندې ورځي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق وادي قرا ته ولېږلو. سهار ټیمو خلک ودو ورغلل په درز مار شروع شولو او د ابو بکر صدیق سره یو صحابي و او سلمه ابن اکوع رضی الله عنه. دا ډېر تیز صحابي و. وایي دومره تیز به تللو چې د غشي نه به هم تیز یې تللو. د هغه په یو بل ځای کې به واقعه راځي. وایي په دې غر به زر واوښتلو، بیا به زر راغی. تا ویل چې پیری دی. الله پاک ولې بدني قوت او طاقت ورکړو. نو دی وایي چې زه ما چې لږ رڼا وکتله ځینې خلک د غر طرف ته منډې والې. ویل غشی مې ویشتلو. ما چې غر ته وخېږي بیا خو سره مقابله ګرانه ده. چې غشی مې ویشتو مخې ته ورته ولګېدلو. ما چې ودرېږئ ویل خلک واسې مره پیدل. ویل ومې درول یو سړی م یک یوازې وم. ویل لویه جلسه مې ودرول چې هلکه چېرته ځئ؟ ویل ما وایي چې راځئ ما پسې. ویل ټول مې ابوبکر صدیق رضی الله عنه له راویستل. جنگي قیدیان شولو. بیا ویې مالی پکې انعام راکړلو. د دې ام قرفه لور وه. وی انتهایي خوبصورته وه. د عربو کې په دې باندې حسن ختم وه. ویې ما ته ویل چې سلیم ابن اکوع ما ته وي دا ستا انعام شو. ویې مالی هغه راکړل. بیا چې موږ کله مدینې ته راللو وی نبی علیہ السلام ته مې ویل. نبی علیہ السلام ما ته وویلو دا ماشومه ما ته حواله کړه. ما د الله رسول ما ورته ګوتې هم نه دي وروړي، څه مې ورته ویلي هم نه دي. د الله رسول چې ته یې غواړې ستا شوله. خو نبی علیہ السلام ځان دپاره نه وه غوښتې. دا مشرکه وه، مسلمانېدله خو نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکې خلکو د سوال جواب ولېږل. ویل د مکې خلکو سره مسلمانان قیدیان
هغه ته ویل تاسو له ام قرفه لور راغله دا انتهایی خوبصورت ده، تاسو هم خواهش پرست یې، دا مشرک ده، دا در کوم او دومره قیدیان را پرېږدوئ. د قیدیانو تبادله ورسره کوله. د مکې خلک خو خواهش پرستو، نو نبی علیه السلام ډېرې زنانه او ماشومان سپین په دې یوه جینۍ باندې را خلاص کړل دي. او دا د ام قرفې ډېر لوی سازش و، نو الله پاک لور په قیدیانو کې راویستله او ام قرفه هم ګیره شوه، ډېر لوی ذلت سره مخامخ شوله او دغې خلکو هم شکست وخوړلو. نبی علیه السلام ویل چې مخکې دې تورې تېره کوي او زهر پې مږي چې دا راپاسي تاسو ورڅه ختم کړي وي. دا د نبي صلی الله علیه وسلم د اسلام او د دین د حفاظت دپاره دا طریقه کار به و. ها اسی نبی علیه السلام خو ویلی شو که نه چې جومات کې لاس پورته کړی و چې خدای پاکه د وادي قره خلک غرق کړي ځکه د ما خلاف سازش کوي. صحابه کرام یې ولېږل، منصوبې ورته ورکړله. نو ګوره دعاګانې به کوو، دعاګانې ممنوع نه دي، خو تش په دعا نه کېږي. ها ته چې کاروبار به کوې، بیمار به ډاکټر له بوځې، دوایي به خورې، دا ټول کارونه به کوې او د الله پاک نه به غواړې چې خدای پاکه دا بیمار جوړ کړي. او چې داسې نه کوې چې هسې تش دعاګانې کوې، نو دعاګانې خو خدای پاک جوړوي بیمار، په دعاګانو هم جوړېږي، خو د عقل د انساني عقل تقاضا ده. نو د اسلام دپاره به دعاګانې هم کوو، خو سهله ظلم هم کول پکار به. نو دا د نبی علیه السلام د سرایا تذکره دې لپاره کوو، سبا د یو بلې سریې ذکر به کوو، او بیا د صلح حدیبیې تذکره ده، د غټ غټ واقعات د غزوات دې دپاره وایو چې ما ورته د نبی علیه السلام د زندګۍ نه خبر و، د الله رسول څه کړي دي. په جومات کې ناستو خلکو یې درسونه کول، د ما په شان کې درسونه مرسونه نه دي کړي، یوازې ډېر تیز ژوند دې تېر کړی دی او په کفر باندې ډېر لویه تیاره راویستې وه او هر قافلې ته او هر قوم ته رسېدلی دی، صحابې لېږلي دي، ډېر تیز ژوند نبی علیه السلام تېر کړی دی. بهرحال موږ له د نبی علیه السلام د حالاتو دې لپاره ذکر کوو، د سیرت دا تذکره دې لپاره کوو د نبی علیه السلام د حالاتو معلومات ورته وشي. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا